بسم الله الرحمن الرحیم. مخته په انزرټ ټیب کې چې کوم ګروپ دی هغه دی ټیبلز. په ټیبلز ګروپ کې صرف یو کمانډ دی، هغه دی ټیبل ول دی. نو میجو نن دا زده کوي چې میجو په خپل ډاکومنټ کې ټیبل څرنګه انزرټ کوي او څرنګه یې ایډیټ کوي. نو یغه د پوره میجو روشي په ټیبل باندې کلیک کی او په ټیبل چې کلیک کی نو تاسو کسه دولته یو ګریډ ته اوپن شو. دا ګریډ چې کوم دی په دغه ځکه میشته څومره میشته کالم ضرورت وي، رو ضرورت وي، میش انزرټ کوای شي. خو په دا نه مخکې په دا خبره ځون په یول ضروری دي چې رو تشته یی او کالم تشته یی. نو دولته کمیش وکسي دا شکل چې کوم دی د کالم ول دی او دا د رو ول دی. مقصد دا دی چې داسې چې کوم بارډر لاین جوړیږي، ټیبل جوړیږي، په ټیبل کې داسې چې کوم باکس جوړیږي دا د کالم یی، یعنی په ویډیوډي چې کوم باکس جوړیږي دا د کالم یی، او په پریتی چې کوم باکس جوړیږي دا ته رو یی. او په کوم ځینې چې دوا سره ملاو شي سره نو هغه ته سیل یی. مثال کې طور پر دولته مثال دا دوا کالم او رو چې کوم دي دا سره ملاو شول په دا کونج کې، نو دا خانه چې جوړه شول دا ته سیل یی، دا ته څه یی؟ سیل یی. نو وسمی چې درېمي ټیبل ته نو دا ګریډ چې کوم تاسو وینئ په دا د ګریډ په ترو میجه د خپل ریکوایرمنت مطابق کالم او رو انسرټ کولای شي. نو دا ګریډ چې کوم دی د په ترو میجه ټیبل انسرټ کوي، کالم او روز دغه انسرټ کوي. نو دغه اصول دا دی چې زه داسې رائټ طرف ته چې ماوس په ورمه نو په دا سره کالم چې کوم دی دا انسرټ کیږي، او چې زه کوډ ته څما لوندې ډریګ کاوه ډاون طرف ته څما نو په دا سره چې کوم روز دی هغه انسرټ کیږي. څرنګه مثال के तौर पर मुता ज़रूरती 3 कॉलम्स और 5 रोज. 3 कॉलम ज़रूरती नो دا یو کالم شو، دا دوام، دا دریم. نو زه دا ماوس داس په رورم دزی پره دا درې کالم شول او لوندو ضرور شمه ادازی پره 15 رو شوله. نو کمیش وکسی دا یو کالم دی، دا یو کالم شو او دغه دوام کالم شو او دغه دریم کالم شو. داس چې کوم باکس جوړیږي یا داسې چې کوم لاینونه کریټ کیږي دا تا کالم یی. او کمیج رو وکسی دا یو رو دو، دا دوامه او دا دریمه، دا څلورمه او دا پنځمه رو. نو مقصد دا دی چې وسته میش په ډاکومنټ کې درې کالمز دي، درې کالمز دي او 15 رو دي. نو مقصد دا دی چې دا ګریډ په ترو میش څومره کالم رو ضرورت وي هغه میش انسرټ کوای شي. بل اصول دا دی چې کمیش پوس وکسي مو فلحال ماوس په 3 باندې دراولای دی نو پوس لیکل دي 3 ضرب 1. مقصد دا دی چې 3 کالم دي 1 رو دو. نو اولی انسا چې کیما وی هغه د کالم ولوي او دوامه انسا دغه د رو ولای. د پوسوس کسه 3 بای 1 ټیبل مطلب دا دی چې 3 کالم دی پکې یو رو دو پکې 3 کالم دی یو رو دو. او چې زلون درڅما نو تاسو کسه 3 کالم 2 رو او کالون دروشه 3 کالم 3 رو 3 کالم 4 رو په دا طریقه سره. او که زه کالم ورځی تاومه نو رائټ طرف ته لوټ شو نو تاسو کسه 20 کالم شول 15 رو شول. نو په دا طریقه سره میش کالم او رو دغه خپل ډاکومنټ ته ور اډ کولای شي. او دوامه طریقه دا دو چې میجو په ټیبل باندې کلیک کی او میجو روشي انسرټ ټیبل ته. په انسرټ ټیبل باندې چې میش کلیک کی نو دولته دا یو ډایلاګ باکس اوپن شو. په دا ډایلاګ باکس کې دلته تاسو کسه نمبر اف کالمز همیش دولته ور کوي شي، نمبر اف روز میش دولته ور کوي شي. نو دولته میش د خپل ریکوایرمنت مطابق کالم او رو ور کوي شي. مثال के तौर पर دولته مو ته ضرورتي 4 کالم نو زه 4 ور ټایپ کا او مو ته رو ضرورتي مثال 6 نو دولته زه په خپل ور ټایپ کوي هاشه چې کالم مثال مو ته ضرورتي 4 او رو مو ته ضرورتي 6. نو چې زه په اوکے باندې کلیک کما نو تاسو کسه چې دولته 4 کالم دي دا انس نه پته لګیږي 4 کالم شول او شپږ رو چې کې مې دي داغه انسرټ شول. نو دوامه طریقه لیا ایزی دو چې میج په ټیبل باندې کلیک کی په انسرټ باندې کلیک انسرټ چې کلیک کی دولته میج په خپل ور ټایپ کی چې څومره میشته کالم ضرورت وي رو ضرورت وي
نو په دا طریقه سره هم ایش ټیبل انسرټ کولی شي. او درېیمه طریقه دا ده چې زه په ټیبل باندې کلیک که ولوندو روشه ډرا ټیبل ته نو تو چې کسی چې دا ماوس دا د پنسل شیپ ته کنورټ شه نو ویس چې زه لیفت بټن په ونڅمه او داسې ډریګ کمه نو تو چې کسی چې دغه نه مودوله ډریګ که نو یوه رو جوړه شوله او چې زه اوس په منځ کې دا پوس لاین چې کوم دی د دغه نه یعنې ماوس لیفت بټن په ونڅه ولوندې لاین ته چې کوم دی زه دا پنسل یا دغه ماوس سره ډریګ کمه او دوله ته پرېږده نو توس کسی یوه سیل چې کومه دو دلته جوړه شوله او داسې زه سیلز دي د خپل ریکوایرمنټ مطابق پکې جوړوی شي. نو یوه دا هم طریقه ده د ټیبل د انسرټ کولی چې میږ دغه چار کسټم وکړي په خپله دغه چې کوم کالمز دي یا روز دي یا سیلز دي دغه میږ ډرا کړي. نو دا درېیمه طریقه ده چې په دا سره میږ چې کوم ټیبل دی دغه انسرټ کولی شي. نو چې څرنګه میږ ټیبل انسرټ کړي نو تو چې کسی چې دولته دوه ټیبز اضافي اوپن شوي دي یو دی ډیزاین او یو دی لی اوټ. که زه د ټیبل نه بهر ته کلیک کمه نو توس کسی چې دغه دوه ټیبز غایب شي دا ختم شي د دغه ځینه ځکه چې هغه دوه ټیبز چې کوم دي ډیزاین دی او لی اوټ دی تعلق لري د ټیبل د سیټینګ یا د ټیبل د ډیزاینینګ سره. نو زه چې په ټیبل کې کلیک کمه نو توس کسی چې بیا هغه دوه ټیبز چې کومه دي هغه واپس روغله. نو دا څرنګه چار کی میږ اول درځي لی اوټ ته زه په لی اوټ نه کلیک کوم په لی اوټ کې دولته یو خو سلیکټ دی چې میږ یوه سیل سلیکټ کوي دا یوه سیل دا یوه خانه مو درته ویلي وي چې دا ته سیل یې یوه سیل سلیکټ کوي یا یو پیرا کالم سلیکټ کوي یا یوه رو سلیکټ کوي نو دولته یې میږ سلیکټ کولی شي په کوم ځای کې میږ کرسر دراولی وي او پیرا سلیکټ شي او که پیرا ټیبل سلیکټ کوي نو سلیکټ ټیبل سره پیرا ټیبل چې کوم دی هغه سلیکټ کیږي. او میږ د ماوس په ترو باندې دا چار کړی شي که زه ماوس دولته لیفت بټن په ونڅه او دا وی سر ته یې روړم نو یوه سیل چې کومه ده سلیکټ شي او که زه داسې ډریګ کمه نو په دا سره رو هم سلیکټ کوی شي. که دولته زه لیفت بټن په ونڅه او پورته یې ډریګ نو په دا سره کالم سلیکټ کیږي. نو د ماوس په ترو باندې هم میږ دغه سلیکشن کړی شي خو په لی اوټ یعنی د ټیبل چې کوم لی اوټ دی پاکې هم دولته چې کوم ټیبل ګروپ دی پاکې میږ سیل هم سلیکټ کوی شي کالم سلیکټ کوی شي رو ټیبل دا سلیکشن دولته هم میږ کړلی شي. او په نه بعد ګریډ لاین دی ګریډ لاین څه مقصد دی که زه چیرې د دغه بارډر چې کوم دي دغه زه غایب کمه دا زه ختم که چیر کې به ختموه زه روشم هوم ټیب ته او په هوم ټیب کې پیراګراف ګروپ ته پیراګراف ګروپ کې مې دولته بارډر درته ویلي دا بارډر ته چې زه روشم دا نو بارډر که نو بارډر نو فلحال تو څه کسی چې هغه ټیبل خو شته خو بارډر یې غایب شول بارډر یې ختم شول. نو که زه وس روشم دلته د ټیبل چې کوم لی اوټ ګروپ دی دته روشم او په دا لی اوټ ګروپ باندې زه کلیک او دولته روشم ګریډ لاین ته او ویو ګریډ لاین نه زه کلیک کم ویو ګریډ لاین نه زه کلیک کم نو توس کسې چې ټیبل چې کوم دی د یغه ګریډ لاین وس ښکاری شي ا بارډر خې نشته خو ګریډ لاین نشته او دا ګریډ لاین دا په پرینټ کې نرسي دا چې کله پرینټ کوي دا فلال دا خړ لاین نه ډاټډ لاین چې کوم ښکاریږي بارډر چې کوم ښکاریږي دا په پرینټ کې نرسي دا صرف ګریډ لاین دی دا صرف دا د روشای چې دولته بارډر شته او دولته سیل دو دولته رو دو صرف دا د روشای نور دغه څه حقیقت نه لري دغه چې کله میږ پرینټ کوي نو دا ګریډ لاین نه پکې درېمي نو دغه دی ګریډ لاین. نو ویو ګریډ لاین چې میږ وای دا ګریډ لاین وشو شي او چې کله میږ په دا باندې دوباره کلیک نو واپس ختم شي نو دا ویو ګریډ لاین. او پانه بعد چې کوم ګروپ ته هغه دی روز اینڈ کالمز روز اینڈ کالمز کې دوه شی دي یو دی د ټیبل ډیلیټ کول یا د سیل ډیلیټ کول یا د کالم ډیلیټ کول یا د رو ډیلیټ کول او دوام شی دی پکې کالم او رو انسرټ کول کالم ډی انسرټ کول او رو انسرټ کول نو دا دوه شی دي. نو اول شی دی دلته ډیلیټ کول نو که زه روشم په ډیلیټ نه کلیک کا ډیلیټ ټیبل وای ډیلیټ ټیبل وای نو دا پیرا ټیبل و ډیلیټ شي ډیلیټ ټیبل چې وایم پیرا ټیبل و ډیلیټ شي او که زه روشم
ډیلیټ نه کلیکه او لاندې رو باندې کلیکه. نو که زموږ کرسر اوس فلحال په اولي رو کې دی، زموږ کرسر دا اولي رو کې دی. نو که زه دغه اولي رو ډیلیټ کول غواړه نو زه روشو ډیلیټ ته او ډیلیټ رو به نو کلیک. نو توس کسه اپوس چې کیما رو وا چې ریډ کلر مې ور کړای و نو هغه ډیلیټ شوله، ختم شوله. او که زه چیرې کالم ډیلیټ کول غواړم، فار ایگزامپل دغه یلو کلر مې چې ور کړی دی دغه کالم زه ډیلیټ کوم، نو زه په دا کې کلیک کوم روشو ډیلیټ ته او ډیلیټ کالم زه وایي نو توس کسه هغه کالم ډیلیټ شه. او که زه چیرې یوه سیل ډیلیټ کول غواړم، فار ایگزامپل دا والی سیل چې کوم گرین کلر مو ور کړی دی دا زه ډیلیټ کول غواړم، نو دغه د پوره زه روشم ډیلیټ ته ډیلیټ سیل نه زه کلیکه. دلته یو اړیکه ډایلاګ باکس اوپن کیږي، په دا کې موږ نه دا پوښتنه کی چې دا سیل چې ډیلیټ کوي نو دغه سیل زوی ته دا کیمه سیل چې کیمه دی هغه در شیفت شي، دغه زوی دا کیمه سیلز ونسی. نو که زه دلته شیفت سیلز لیفت یعنی دا سیلز د لیفت طرف ته شیفت شي، لیفت طرف ته د روشي، د نور د دغه طرف ته روشي چې کوم ځینه دغه سیل ډیلیټ شوله دا باندې چې زه کلیکه نو تاسو کسې چې هغه سیل خو ډیلیټ شو، خو دا نور سیل چې کوم وي د رائټ طرف ولې دغه لیفت طرف ته شیفت شوله. نو دغه د ډیلیټ ول اپشن وی چې دا کې میجوا سیل هند ډیلیټ کوي شي، کالم ډیلیټ کوي شي، رو او پیرات ټیبل ها میج په دا کې ډیلیټ کولای شي. پانا بعد رو اینڈ کالمز گروپ کې رو اینڈ کالم دغه انسرټ کول دي، یعنی دا ټیبل فلحال میج انسرټ کړی دی نو په دا ټیبل کې کمیج نور کالم او رو انسرټ کول غوړي نو یو د پر میج روشي دولته انسرټ ابو. انسرټ ابو دا مقصد دی چې یو رو د انسرټ شي په دا رو نه پوسه کی مارو کې چې فلحال د مو کرسر دی په دا نه پوسه دا یو رو انسرټ شي. نو ته چې کسه چې مو په باندې کلیک په انسرټ اباو باندې نو په دا رو باندې پوسه یو بلا رو انسرټ شوله. او انسرټ بیلو دا مقصد دی چې کزه دا غوړم چې په دا رو نه د لوند یو بلا رو انسرټ شي، لوند د انسرټ شي نو انسرټ بیلو چې کوم دی په دا باندې ځ کلیک کوم، انسرټ بیلو باندې چې ځ کلیک کوم نو تاسو کسه دولته یو اضافي رو چې کومه دغه انسرټ شوله. او دغه سه کچیره ز کالم انسرټ کول غوړم، مثال के तौर पर ज लेफ्ट तरफ ता दुलता यू कॉलम इंसर्ट कावल घोड़ा नेग द पुरुषमा इंसर्ट लेफ्ट नो क्लिक का नो तुस कसे ची इजाफी कॉलम दुलता इंसर्ट श. ओ कज राइट तरफ ता यू कॉलम घोड़ा मा नेग द पूरा इंसर्ट राइट नो क्लिक मा नो तुस कसे ची राइट तरफ ता यानी किम जी के ची मिज कर्सर वी पकिम कॉलम के वी दे यह कर्सर राइट तरफ ता वो यू कॉलम ची किम दा यागा इंसर्ट शी. او کوم چې چې مش کرسر وی چې انسرټ لیفت وای نو د یغه کالم لیفت طرف ته یو بل کالم انسرټ شي. نو بهرال میج دغه څلور کمانډز په تر باندې رو او کالم انسرټ کوي شي. انسرټ ابو بیلو دا د رو انسرټ کوله د پورا دی، او انسرټ لیفت او انسرټ رائټ دغه د یو کالم د انسرټ کوله د پورا دی. او پانا بعد چې کوم ګروپ تای هغه د مرج ګروپ په لی اوټ ټیب کې. او کسه بیا درته ما چې دا لی اوټ ټیب دا د ټیبل ټولز ول دی، یعنی په دا کې د ټیبل ټولز دي. اوس یې په لیکلي په هډینګ کې ټیبل ټولز، یعنی دا دوا سره چې کوم ټیبز دي دا د ټیبل ټولز ول دي. مقصد دا دی چې دا کوي د ټیبل ډیزاینینګ چې صرف دا ارزي دي، دا صرف د ټیبل سره تړل دي چې ټیبل میج ختم کی یا ټیبل نه بهر ته کلیک کی نو تاسو کسه چې هغه دوا ټیبز چې کوم دی هغه ختم شول، ځکه چې یغه تعلق دی ټیبل سره دی. جب ټیبل کې نه کلیک کوم نو تاسو کسه چې دغه دوا ټیبز بیا راغلل. نو په دا دوا ټیبز کې چې کوم میج لی اوټ ټیب شیر کړی دی په لی اوټ ټیب کې دریم ګروپ چې کوم دی هغه مرج ګروپ دی. مرج په مرج ګروپ کې کوم کمانډز دي نو چې هغه وکسی. نو مرج ګروپ کې اولی کمانډ د مرج سیلز دی. مرج سیلز دغه مرج سیلز فلحال ډیسیبل دی، یعنی دا خړ دی، دا فلحال انیبل نه دی، اکټیو نه دی، ویلې نه دی اکټیو، ویلې ډیسیبل دی. ځکه چې مرج سیل دا مقصد دی چې ډیر سیلز نه ته یو سیل جوړاوي، یعنی فلحال کمیج وکسی دا یو سیل، دا دوامه، دا دریمه، دا څلورمه، دا پنځمه، دا شپږمه، دا سیلز دي، دا ټوله خانې دي. خو که دغه ټوله خانې نه زه یوه خانه جوړوم چې دا مانځ کې چې کومه بارډر دی دغه د پکې ختم شي او ټوله نه د یوه خانه جوړه شي. دلته مثال زه د کلاس نوم لیکه یا د سکول نوم لیکه او ازه د یم چې پوس پیرا
چې کوم ټول سیلز دي دا بیرته مرج شي دا بیرته یوه شي نو یغ د پورې زه روشمه سلیکشن وکړم که څه چې سلیکشن مې نه وي کړی نو دغه و ډیسیبل وي خو چې زه کله سلیکشن ورته وکړم دا ټول سیلز ورته سلیکټ کړه یعنی کوم سیلز چې زه مرج کول غواړم ټول ورته سلیکټ کړه نو تاسې کسې چې هغه د مرج سیلز چې کوم کمانډ دی دغه اکټیو شه ویس چې زه په دا باندې کلیک کوم په دا باندې چې کلیک کوم نو تاسو دا لوند سیلز کسې چې دغه و مرج سره دغه نو یو سیل جوړه شي نو که سم کلیک دا ټول یو سیل دا ټول یو سیل شي مثال کې تر ودا کې زدل تعالی کما نو مرج سیل دا مقصد دی چې میش د ډیر سیلز نه یو سیل جوړوي یعنی دوی خانې دي یا په دوی نزیته خانې دي امیش سره مرج کوي د یغه نه یو خانه جوړوي د یخمنس کې چې کوم بارډرز وی هغه ختموي نو داته مرج سیلز یې مرج سیل کله چار کی د پغز کې چار کی چې کله میجه سلیکشن ورته وکي مثال دغه کالم دی په دا کې څومره خانې رتي دا میج مرج کوي نو سلیکشن ورته وکي پانه بعدو مرج سیل نکلی کی نو تاسو کې دغه نه یو خانه جوړه شوله او پانه بعد سپلیټ سیلز دی سپلیټ سیلز دا د مرج سیلز اپوزیټ دی بالکل الټ دی برعکس دی ځکه چې د مرج سیلز مقصد داو چې د ډیر سیلز نه یو سیل جوړول او د سپلیټ سیلز دا مقصد دی چې د یو سیل نه ډیر سیلز جوړول یعنی بالکل دغه برعکس دی مثال کے طور پر دولت امیجه ډیر سیلز داسې وي چې ګوشي وي او هغه هم سره مرج کړل د یغه نام یو خانه جوړ کړه یو سیلم جوړ کړه او ویز دغه یو سیل میج واپس سپلیټ کوي دغه نه نور خانه جوړوي ډیر خانه نه جوړوي نو یغه د پوره میج روشي سپلیټ سیلز تا او په سپلیټ سیلز نو کلیکی دولت چې کلیکی وس میج نه د پښتنه کی چې دا سیل چې کیم دی په دا کې نمبر اف کالمز ضروري او نمبر اف رو ضروري مثال के तौर पर 10 څو خانه په منځ کې پکې روشي او 10 څو خانه پکې روشي نو کالم درشوي چې 10 خانه کمیش غوړي دا کالم دي زه مثال ورکوم چې لته د 2 کالم روشي او رو د څو روشي مثال کې دغه برابر زه غوړم یو 2 3 څلور دا رو پکې روشي یعنی څلور د لاین نه روشي او یو د په منځ کې لاین داسې روشي کالم د 2 شي او رو د څلور شي نو پوس مې 2 ورکلا کالم کې خانه کې او د روب خانه کې مې چار کړه پانه بعد اوکې باندې کلیکا نو تاسو کسې چې 2 کالم جوړ شول زنه او دا نورې څلور چې کې مې دغه داسې روز نه جوړ شول نو دا سپلیټ سیلز دی سپلیټ سیل دا مقصد دی چې د یو سیل نه ډیر سیلز جوړاول هغه ډیوایډ کول په مختلفه خانه کې مختلف خانه کې سپلیټ کول نو دا غا سپلیټ سیلز دی او پانه بعد سپلیټ ټیبل دی د سپلیټ ټیبل دا مقصد دی چې یو ټیبل چې کوم دی اپ دوه حصے کې تقسیمول د یو ټیبل نه دوه ټیبلز جوړول مثال کے طور پر دا ټول ویس یو ټیبل دی دا یو ټیبل دی دغه نه که زه دوه ټیبل جوړاوه دا سره ګوشیاوه دغه سره سپلیټ کوم نو یغه د پروزر وشمه کیمه خانه چې زه ځنه ګوشیاول غوړه او د یغه نه ګوشای ټیبل جوړاول غوړه پاک وز کلیک کما او پانه بعد زه سپلیټ ټیبل باندې کلیک نو تاسو کسې چې اپوز ګوشای ټیبل پوته شه او دا لوند ګوشای دوام ټیبل جوړ شه نو که زه دا غوړم چې یو ټیبل مې سپلیټ کړای وای دوه ټیبلز مې ځنه جوړ کړی وای نو یغه د پرامیش سپلیټ ټیبل چې کوم کمانډ دی داغه یوز کوي